د لسمه پورې سبق برابر کو نو ماته وی چې یار زه خو نور سبق نه وایم مې څه کولی شي خان وایا ویل چې زه کرکټ کوم زه کرکټ کوم یو کال وشو تقریبا چې کرکټ میرکټي کوي اوس مې لا کرکټ دی مې کا واده دی خو چې وکم در لړه دل نه چوم دا پیغام دا نه چې زه بچو سره آزاد یم یو خو د بچو سره فرندشپ جوړ کړئ چې تاسو نه خبره نه پټئ دویمه خبره دار د بچی سره دومره مینه وکړي چې سبا ته بوډا شي بیا د لته نه درکې مینه سره کوي ضمیر خان لاله خپل خبرې وکړي زما دوه کوېسچن دي یو دا چې په دې سټیج کې ماشوم اوفنلی یا آزاد پرېښودل دا د د مستقبل لپاره ټیک دي او که نه دي ځکه چې دی په دې پوزیشن کې امیچیور دی چې کوم چې د خپل مستقبل صحیح فیصله نشي کولی نمبر دوم تو د څه نه داسې متاثره شوې چې معاشرې له داسې پیغام ورکوي نو آیا معاشرې ته او نور نوجوانانو ته داسې پیغام ورکول درست دي او که نه دي او دې نه علاوه د دې تاسو پازیټیو یا مثبت اثرات لیدلی دي په خپل زوی کې چې ته نورو ته داسې پیغام ورکوي اوپنلی یعنې مطلب د خپل ژوند یا د خپل مستقبل خبره په خپله کول آیا دا د دوی دپاره ښه ثابت شوي دي او که نه دي نو تاسو هم راته کمنټ سیکشن کې ووایئ چې د دوی د فیصلې سره متفق یئ او که نه یئ ځکه چې ماشوم خپله فیصله د مستقبل په دغه سټیج کې په خپله نشي کولی نو آیا د دوی د خبرې ته او رایې ته په څه نظر ګورئ